موسی علیه السلام الله تعالی فرعون او د هغه ملګرو ته راولېږو، خو فرعونیانو د حضرت موسی علیه السلام مخالفت وکړو، خبره ورله ونه منله، او بیا په دې فرعونیانو باندې قسم قسم عذابونه راغلي دي. لکه قرآن مجید کې الله تعالی ذکر کړل دي یو عذاب په دې باندې د طوفان راغی، طوفان د اوبو راغی، ارزه کې به اوبه وي. نو څومره بني اسرائیل چې دا د اوبو نه بچ وو او څومره فرعونیان چې ټول په اوبو کې ډوب، اور به په اوبو کې ډوبو، که څه خوراک څښاک څیز به راغستو هغه په اوبو کې ډوبو، هر ځای کې اوبه وي. نو دی حضرت موسی علیه السلام د عرض کو چې مونږ ته منو پتا ایمان راوړو، خو د دې عذاب نه مونږ خلاص ک الله تعالی ته دعا او زاری وکړه چې الله مونږ د دې عذاب نه خلاص کړي. نو حضرت موسی علیه السلام با الله تعالی ته دعا وکړه، هغه عذاب نه بخلاص شو. نو چې کله خلاص شو نو دا خو مونږ ټوکې کولې ته خو لوی جادوګرې. نو دویم قسم عذاب پر راغی د مولخان. نو په هر ځای کې مولخ، نو کاتی مولخان پر راولګېدل، نو ټول فصلونه والا ختم کړ. او دا به صرف د فرعونیانو په فصلونو لګېدل، بني اسرائیلو فصلونو چې کوم وخت الله تعالی بچ ساتي په کې مولخان نو، خو چې کوم د فرعونیانو فصلونو باغې کې مولخان ټول فصل ورل چې کوم د ختم. دی بیا رجوع موسی علیه السلام ته وکړه چې الله تعالی دعا وکړه چې الله زموږ دا عذاب لري کړو، موږ ته ایمان راوړو. نو هغه الله تعالی ته دعا وکړه، دغه عذاب تل لري شو. او د یو عذاب نه در بل عذاب پورې وقفه دا به ورځي پس بیا الله تعالی بل عذاب راوست. نو چې په دغه باندې اون شوله چې د مولخانو دا عذاب ته لري شو، نو دی بیا موسی علیه السلام ته خو جادوګرې ایمان نه راوړو. نو الله تعالی چې کم فصل دی پاتې شو د مولخانو نه، پاک کې فصل کې ورله سپږې وکړلې په دانو کې، په دې کې روږې وشولې، په سرونو کې سپږې وشولې، په دغه کې د څاروو کې کونې وشولو، هر څه ورله په مخه باندې راواغستل. هر ځای کې چې کوم دې سپږې دي، هر ځای کې روږې دي، په هر د خوراک په څیز کې سپږې دي. دی بیا موسی علیه السلام ته سوال وکړو چې الله تعالی ته سوال وکړه چې دا عذاب زموږ نه الله لري کې در باندې ایمان راوړو. موسی علیه السلام بیا الله تعالی ته سوال وکړ، الله تعالی وی دی ایمان راوړي، خو الله تعالی د عذاب ته لري کا. الله ته پته و چې دی ایمان نه راوړي ظالمان، خو بهرحال د خپل پیغمبر خبره کته اونو غورځول، الله تعالی د عذاب لري کو. چې لري کو نو دی بیا ظالمانو موسی علیه السلام ته ته خو جادوګرې، ته خو ساحر، هرگز مونږ ته نه مون. نو الله تعالی به د سینځخانو عذاب راوست. نو بهر ځای کې سینځخ زموږ استاد وی چې ډوډۍ به خوړ لومبې به د خولې د سینځخ ټوپ، خولې ته به لومبې سینځخ ټوپ. نو په هر دولایانو کې سینځخان، او په کټونو کې سینځخان، او په انغارو کې سینځخان، په هر ځای کې سینځخان. بیا موسی علیه السلام د سوال وکړو چې الله تعالی ته ووایي دا عذاب رانه لري. نو الله تعالی د هغه عذاب لري کو. نو بیا د ظالمانو ته خو جادوګرې، نو الله به د وینې عذاب راوست. نو په هر ځای کې وینه، نو دا عذابونه به چې راتلل د دې نه بني اسرائیل بچو. نو د بني اسرائیلو په کورونو کې به ښکلې اوبه وې، فرعونیانو کورونو کې کویانو کې تشه وینه وه. نو دوی به راولګېدل، رالل د بني اسرائیلو د کور نه به یې اوبه راوچتې کړلې. د هغې په کور کې به خو اوبه وې، خو چې د هغې د کور نه بهر شوې هغه به وینه وه. نو دوی بني اسرائیلو ته یې موږ له په دې خپل لوښي کې اوبه رالېږئ. نو د دې په دغه کې به اوبه وې په لوښي کې. نو چې کله به د فرعوني ورته خوله کړه، نو خوله کې به الله تعالی وینه کړه. دوره یې مجبوره کړل چې د بني اسرائیلو دوی په دې خپله خوله کې اوبه راغلی، موږ له به د خوله کې راکوئ. د بني اسرائیل په خوله کې به اوبه وې، خو چې فرعوني خولې ته به لاړې وینه به. دا قسمه عذابونه خو دې ټولو کې به هغه ټایم کې به موسی علیه السلام دوی ایمان راوړو، خو چې کله به وخت رښه ورغی، عذاب به ترې لرې شو، دوی به دمه شول، نو بیا به یې وي دا موږ خو ټوکې کولې، ته خو لوی جادوګر یې، لا یعوذ بالله.